ګرانو کتونکو سلامونه کوم. دغه یوه ترور تاسو ته مخامخ کوم د مردان سیمې سره تعلق ساتي. د دې د وینا مطابق څلورې لوریانې دي، زامن یې شته دي نه. خپلې مجبورۍ بېوسۍ چې کومه ده دې کیمرې ته راوستله. باقاعده د خپل خاوند د بیمارۍ هغه غونډ فایل یې ځان سره راوړی دی. نو دغه کې هېڅ شک نشته دی چې یاره دا دروغ وایي یا د دې خاوند بیمار نه دی. دغه کې هم شک نشته چې څلور پیغلې لوریانې تا ته په کور ناستې وي نو ژوند ډېر زیات سخت دی. نو خو څوک ورسره تعاون کوي جست امداد دپاره. دا باور زه در کوم چې ستاسو یو روپۍ به دې زنانه ته رسي، یو روپۍ به دې زنانه ته رسي. د دې دا ستړی او دا فریاد چې ما واورېده حقیقت دا دی چې ډېره زیاته حقداره ده. خو موږ خفه هغه ځای کې یو چا سره موبایل نمبر نه وي، چې چا سره موبایل نمبر وي هغه ته دونه بې درېغه کالز راځي چې هغه ګنټه کېږي نه هغه نمبر هغه بلاک کړي او د رنګ رنګ مطالبې ترې کېږي. نو چې کوم خلک مدد کول غواړي نو هغوی موږ نه تپوس کوي. نو زه ورته وایم یار ورا نمبر یې بلاک کړی دی. نو لکه زه څه وکړم؟ زه خو غواړم چې دا د یو پېره ویډیو ته راله چې بیا را نه شي او موږ ویوز او لایک له نه کوو ویډیوګانې. نه د یوټیوب نه پیسې راځي، نه د فیسبوک نه راځي، نه د ټیک ټاک نه راځي. نو زما دغه کې هېڅ غرض نشته دی. زما ویډیو خو 10 کسه ګوري، خو 10 زره یې ګوري. زه په دغې پروا نه ساتم. خو د کله چې یو زنانه تور سرې ویډیو کوم نو زه یم چې دا بل چاته محتاجه نه شي، بل چاته کینني. ترورې څه به وایې په دې مقام؟ زما څلور لوریانې، خاوند مې بیمار دی، زه مې بیماره یم، شوګر مې هم دی، د زړهوال مې هم بند دی، ملا مخرې مې خرابې دي. ما سره مدد وکړي زه پې ځان نه علاج وکړم، خاوند نه مې پې وکړم. ما ته سم ډېر زیات تکلیف دی. ستا پړپوسان هم پړسېدلي دي. خبرې لږې تیز وکړې نو خلک به ووري. ښه څلور مې نوڼې دي او خاوند مې هم بیمار دی، قوازین راپرېوتی و، ملا کې فرق دی، پخپله مې های شوګر چلیږي، د زړهوال مې بند دی او بلډ پریشر مې های، ګردو مسله راته جوړه شوې ده، د ملا مهرې مې خرابې دي. دارونه دې ما سره مدد وکړي چې زه ځان له خاوند له علاج وکړم. دا ځای درته چا وښوده؟ دا راته یو شیرګل کې یو بوډا سړی و، هغه راته وښودو. د شیرګل نه رالم چې اوس راتلم کرۍ م راسره نه وه. ګاونډیانو کره وګرځېدم، 2 کورونه مې ځان له کرۍ راقرض کړه، ستاسو خواله رالم. زما دغه مجبوري ده، عاجزي مې ده. زبرګه میاشت ډېرې ما سره د زړه د اخلاصه مدد وکړي چې زه ځان له علاج او دوایي وکړم. خاوند مې هم بې دوایۍ دغسې پروت دی او هېڅ وس دسه نه کېږي. لوریانې دې پېغلې دي؟ لوریانې مې پېغلې دي، پردي کور کې اوسېږم، کرایانې دي، بیلونه دي، دا باندې جمع شوي دي. دا د خاوند فایل دی خو ستا؟ دا زما هم دی او د خاوند مې هم دی. دا 205 فایلې دي. د خاوند مې لاسونه هم مات دي، اکسریانې مې ځان سره راوړي دي. ګرانو کتونکو په دې باندې زموږ د اکاونټ نمبر دی، زموږ د موبایل نمبر دی. خو یو سړی و چې په خپل لاس ورکومه نو ما د دې نه نښه پته واخیستله، هغه ځای ته هم ورله بوځمه، په خپل لاس هم ورکولی شي. خو د دې هم شوګر دی، خاوند دی چې کوم دی نو لاس یې مات دی. لاس یې هم مات دی، ملا کې هم فرق دی، قوازین راپرېوتی و. ژوند څنګه تېرېږي؟ ګټه وټه هم څه ده؟ بس هېڅ هم نه، یو وظیفه راکړي، بل راکړي چې زه ټیک یم لاړه شم، چې زما خپه کار نه کوي، بس بیا نه شم تللی، بیا کټ کې ناسته یم. ضرور سره مدد وکړي. الله دې خلکو سره خو کړي د چا د مخه چې د دنیا بادره. خو د بده مرغه بعضې خلک امداد هم چې کوم دی نو په مخ مروت او بیا د سیاست نظر شي. نو علب خان شیرپور صحافت هم کوي، تنقید هم کوي، ورسره سوشل ورک چې کوم دی اخلاص مټ کوي او خوشحالېږم په دې چې چا سره موبایل نمبر وي. زه یم چې به ډایرکټ ورسره رابطه کوي. خو چې ډایرکټ رابطه کوي نو بیا مې هغه هم وکتل چې هغه بیا جاړي او خپل نمبر بند کړي. نو دې زنانه سره تاسو مدد کول غواړئ زموږ په ذریعه ورسره ضرور وکړئ. انشاءالله ستاسو مدد امداد به دوی ته رسي.